نن سبا د هر خاص عام په خوله باندې دا یو مسله انتهایی په گردش کې ده چې بای د عرفه ورځ دا کم ورځ ده. نن الحمدلله په پاکستان کې 9 ذوالحجه ده، یعنی د عرفه ورځ ده. په سعودي عرب کې پرون د عرفه ورځ و 9 ذوالحجه، الته د هغې تاریخ اعتبار سره دکه تاریخ. نو هر سړی دا یو اشکال پیش کوي چې بای حاجیان صاحبان عرفات میدان ته تللی دي، مونږ په سوشل میډیا د مختلفو ذرایعو سره ګورو چې د هغوی عرفه ده. نو مونږ دلته عرفه ولې نه مناوو؟ یعنی مونږ دلته د عرفې روژه ولې نه نیسو په کوم ورځ باندې چې حاجیان عرفات میدان ته لاړ شي؟ هر کال دا مسله را پیښیږي، د عرفې ورځ راشي د خلکو په خولو باندې مختلف قسم اشکالات اعتراضات وي. دغه رنګ د اختر ورځ راشي نو د اختر په میاشت کې د خلکو مختلف اشکالات دی، وای میاشت د دون ورځ ده، میاشت د دون ورځ د دون روزه مخ وړي دومره نه دی خوړلې، پوره یو عذاب جوړ دی د مسلې نه. په دغه نسبت سره وضاحت ضروری دی. د دې د سمج د پاره یو د دغه مسلې چې کم بنیادی مسله ده هغه زده کول ضروری دی. د علما وړاندې اختلاف المطالع معتبر دی کو معتبر نه دی. یعنی کو چرته د دنیا په یو کونه کې په یو طرف کې سپوږمۍ ولیدل شوه، نو آیا د دغه سپوږمۍ د رؤیت او د لیدلو په وجه د دنیا په ټولو مسلمانانو باندې روزه یا اختر یا عرفه وغیره مناوول پکار دی او کنه؟ د هر یو ملک والو د پاره ځان له سپوږمۍ لیدل ضروری دی. نو بدی مسله کې د علماو 3 رای دي. اولنې رای دا ده چې بای اختلاف المطالع د سره معتبر دینه، یعنی مطلب دا شو چې د دنیا په یو کونه کې سپوږمۍ ولیدل شوه، نو د دې د سپوږمۍ لیدل د ټولې دنیا د مسلمانانو د لیدو د پاره کافی ده. لہذا ال د چې اختر یا روزه یا عرفه مناویږي په ټوله دنیا کې به یو شانته مناویږي. دا یو قول لی صرف. دویم قول او دویم رای د علماء دا ده چې بای اختلاف د مطالعو د سره معتبر دینه، یعنی کو د دنیا په یو کونه کې سپوږمۍ ولیدل شوه نو د هغه ځای په خلکو باندې اختر روزه عرفه وغیره مناول لازم دي. کو په نورو ممالکو کې نه لیدل شوی هغوی به ځان له رؤیت ته انتظار کوي، یعنی د یو کونې رؤیت د بل دپاره دلیل د سره جوړېدی نشي. دا دویمه رای شوه. درېمه رای چې بای کم بلاد قریبه دي، یعنی نږدې ښارونه دي، نو د دغه ښارونو چې کم نږدې دي کو په یو ښار کې سپوږمۍ ولیدل شوه نو د دغه لیدلو په وجه به د نږدې ښارونو والا باندې هم اختر روزه عرفه وغیره یو ځای مناوول ضروري دي. او کو چرته دا بلاد بعیده وي، یعنی د هر ښار او د هر ملک په مابین کې کم از کم 500 میله فقهاو لیکلي دي د بن نوری د فتوی مطابق 500 میله چې د هر ښار په مابین کې فاصله رااله، نو د دغه ښار او د دغه ښار په کو چرته اختر جدا رالو، روزه جدا رااله، عرفه جدا رااله، نو اس قباحت بګی نشته. او دا دریم قول دکه زمونږ د متاخرینو د احناف په نسبت باندې مفتابه دي، بده معنی د مفتیانو صاحبانو فتوا ده او بده عمل له. نو اوس مسله دا شوه چې بای کم لری ښارونه دي، شهرونه دي، ملکونه دي چې د هغې په مابین کې کم از کم 500 میله یا د دې نه زیاته فاصله وي، نو کو یو ځای کې سپوږمۍ ولیدل شوه په بل ځای کې نه لیدل شوی، نو چې چا لیدلې ده په هغوی خو د هغه ځای اختر عرفه روژه وغیره شته، چې چا نه لیدلې هغوی د رؤیت انتظار به کوي چې سپوږمۍ وویني، نو بیا به پرې وروستو احکام جاری کیږي، یعنی اختر یا روژه به پرې جاری کیږي یا د عرفې حکم به پرې لګي. اوس د احادیثو په رڼا کې د دې موقف باندې دلایل وره. حدیث مفهوم داسې دی، اذا رأیتموه فصوموا، کله چې تاسو سپوږمۍ ووینئ نو روژه شروع کړئ. و اذا رأیتموه فافطروا، او چې کله تاسو سپوږمۍ ووینئ نو تاسو افطار وکړئ، یعنی اختر وکړئ. یعنی د روژې ابتدا کول
دک شان د اختر ابتدا کول مناول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول سيزونه معلق کړي دي د سپوږمۍ لیدلو پسې. دای نه دی ویلي چې بای عرفات میدان ته حاجیان لار شي نو عرفه وکي، عرفه ټول منو کې ټول دنیا نه، بلکې دا سپوږمۍ لیدلو سره تعلق دی. نو اوس د پاکستان او د سعودي په مابین کې 500 میل څخه څومره میله فاصله ده. د تک وجره چې زمونږ او د غوي جوړخ په اختر کې وي او کو په رمضان کې وي او کو په عرفه کې وي ممکن نه دی، الا ماشاءالله کو چرته اتفاقی طور سره رالو. زمونږ او د غوي د اوقاتو مسله ده، د 2 غنټې فرق دی. او دا قانون وره چې د هر عمل لپاره وقت سبب دی. مثلا د غرمې موز وخت لا داخل شوی نه دی او یو انسان د سحر لز بجو ټایم کې د غرمې موز کوي، نو دا موز کیږي نه. ولې د غرمې موز به الله د په ذمه فرض کیږي چې کله د غرمې وخت داخل شي نو وخت سبب دی د عمل لپاره. نو اوس کو چرته په سعودیا کې د غرمې د موز وخت داخل شي، په پاکستان کې څوک هم دا نه وي چې وای ال د غرمې وخت موز داخل شوی دی راشه چې دلته د غرمې جمع. نو په دغه طریقه باندې 15 واړه منځونه زمونږ د غوی نه بالکل جدا اوقاتو کې دي. 2 غنټې صرف فرق دی. زمونږ اوقات د غوی اوقات جدا، زمونږ عبادت چې کم په کم وختونو کې ادا کیږي دا غوی نه بالکل مختلف، زمونږ خوراک دا غوی نه مختلف، زمونږ لباس دا غوی نه مختلف، یعنی په هر سیز کې مونږ دا غوی نه مختلف یو، ممکن نه چې جوړه خواله راشي. نو بیا د اختر په مسله کې او د روزو په مسله کې او د عرفه په مسله کې ولی تاسو دا غوبل جوړ کړی چې زمونږ عرفه غوی سره ولی یو ځای نه ده، زمونږ اختر دا غوی سره ولی یو ځای نه دی، زمونږ روزه دا غوی سره ولی یو ځای نه ده، ممکن نه ده. بل حدیث کې راځي ازواج مطهرات د نبی علیہ السلام مبارکی بیبیان حدیث نقل کوي، د نبی علیہ السلام عمل را نقل کوي د عرفه د روزه متعلق. نو فرمای ابو داود کې دا روایت شته کان یصوم 9 ذی الحجه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نهم ذی الحجه روزنی ولا. ګوره تاریخ ذکر کوي چې د نهم ذی الحجه روزه به نیول نبی علیہ السلام، دا نه وی چې کله به حاجیان عرفات تلاړل نو نبی علیہ السلام به روزه نیول، دا ذکر نه کوي. نو دینه معلومه دا شو چې هر ملک چې د هر ملک اعتبار سره چې کله میاشت اسلامی اولیدل شو، یکم اسلامی تاریخ شروع شو، مثلا د ذی الحجه میاشت اولیدل شو نو د هغه وخت نه د ذی الحجه یکم تاریخ شروع شو. نو چې دغه ورځو نشمار کې چې په کوم ورځ نهم تاریخ راشي، نهم ذی الحجه راشي، نو به دک به د عرفه ورځ وي. اوس دا نه چې حاجیان عرفات ته تللی دي لہذا د دې وجه نه بس اوس پټولو عرفه لازم شو. تمام فقها، تمام محدثین، تمام مفسرین په مقدس مکه چې څومره تیر شوي دي او موجود دي د ټولو د عرفه دا تعریف کړی دی چې بای عرفه نهم ذی الحجه ته وي. د دې نه الټه تعریف ته څوک ثابت کی، یعنی چې دا تعریف نه دی کړی چې بای نهمه یعنی د عرفه ورځ به هغه ورځ ته وایو چې په کوم ورځ باندې حاجیان عرفات میدان ته تللی، دا تعریف هیڅ نه دی کړی. ټولو دا تعریف کړی دی بای چې عرفه نهم ذی الحجه ته ویل کیږي. اوس په کم ملک چې کم ټایم سپوږمۍ ولیدل شو نو د هغه ټایم نهم تاریخ چې راتلو نهم ذی الحجه دکه به د عرفه ورځ وي. عرفه ته خو دا خلک د عرفات د میدان ته د حاجیانو د تلو په وجه چې عرفه وي، نو دا صرف یو وجه تسمیه ده. علماء لیکلي دي چې عرفه ته عرفه ځکه وي چې په دې ورځ باندې حاجیان صاحبان عرفات میدان ته ځي، دا یو وجه صرف علماء لیکلي ده. دکشان یو وجه دا لیکل دا چې عرفه د معرفت نه ماخوذ ده. په دکه نهم ذی الحجه باندې ابراهیم علیه السلام په اتم ذی الحجه خوب ولیدو چې زه خپل زوی ذبح کوم، حضرت اسماعیل علیه السلام. نو هغې ته دا شک و چې آیا دا خوب من جانب الله دی او که من جانب الله نه دی، یعنی الله د طرف نه دا خوب دی ماته او که نه چېرته څه بله خبره ده. نو په نهم ذی الحجه باندې چې بیا خوب ولیدو نو ابراهیم علیه السلام ته یقین شو، معرفت پیژندګلنه وشوه چې او دا خوب من جانب الله دی، د الله د طرف نه دی. نو ځکه دې ته عرفه وایي، ځکه چې په دغه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام ته پیژندګلنه شوی او حقیقت د خوب ورته معلوم شو. دا څوک اوس نه ذکر کوي،
درېمه وجه چې علما ذکر کوي عرفه ته عرفه ځکه وي چې حضرت جبرئیل علیه السلام په 9 ذوالحجه باندې ابراهیم علیه السلام ته د حج احکامات ښودلیو. د حج د احکامات او معرفت پیژنګلنه ورته په 9 ذوالحجه حاصله شوې وه، ځکه ورته عرفه وایي. به هر حال 9 ذوالحجه د هر ملک په اعتبار سره چې کله سپوږمۍ ولیدل شوه او بیا 9 تاریخ رالو دکه به 9 ذوالحجه وي. د هر ملک 9 ذوالحجه دا به د عرفې ورځ وي. اوس کو څوک وایي چې نه زمونږ سمجھ کې نه راځي به مونږ هغوی سره خامخا چې هغوی عرفات میدان ته لاړل د عرفې ورځ د سعودي کې، نو مونږ به دلته هم عرفه کوو، د عرفې په نیت باندې به روژه نیسو. نو د هغې نه یو 2-3 سوالات دي. نمبر 1 سوال دا چې اوس خو د سوشل میډیا دور دی، چلو مونږ ته د میډیا په ذریعه سره معلومات شو چې بھئی حاجیان صاحبان عرفات میدان ته روان دي لاړل. نو ځکه مونږ وایو چې د عرفې ورځ د لحاظه روژه ونیسئ. زمونږ نه لږ دور مخکې چې کله سوشل میډیا انتظامات نو او کم خلک چې د دغه سعودي نه په لرو لرو اطرافو کې پراتو په نورو ممالکو کې، هغوی ته به څنګه پته لګېده چې حاجیان عرفات میدان ته تللي دي؟ کو خپل قاصد یې لېږلو نو قاصد خو به په اوښ باندې په آس باندې تلو تلو راتلو کې به هم میاشتو سفر لګېدو. نو د عرفې څه کې چې بھئی هلته به پوره د اختر میاشتې تېرې شوې وې، د حج ورځې به تېرې شوې وې. نو دوی ته به څنګه پته لګېده چې نن عرفه ده کو نه ده؟ حاجیان عرفې میدان ته تلي، عرفات میدان ته تلي دي کو نه دي تلي؟ عقل هم دا وایي چې دوی به د تاریخ په اعتبار سره د عرفې د ورځې تعیین کولو چې میاشت به د ذوالحجې ولیدله، نو دوی به د هغه ورځ نه شروعات وکړو، تاریخ به شمارلو چې کله به 9 ذوالحجه راله نو دوی به په 9 ذوالحجه باندې د عرفې روژه ونیوله. یو دا سوال. دویم سوال دا دی چې ګوره د پاکستان او د سعودیه په مابین کې د اوقاتو په مابین کې صرف 2 غنټې فرق دی. زمونږ یو عبادت هم د هغې سره په یو وخت کې نه راځي، مخکې وروستو دي. نو چې د کومو ممالکو د سعودي د ټایم سره 12 غنټې فرق دی، نو کو چرته مونږ وایو چې د عرفات میدان ته حاجیان تلي په ټولو عرفه لازم ده، نو هغه خلک عرفات ته خو خلک د ورځې ځي که نه؟ عرفات میدان کې ولاړې د ورځې، نو دلته ورځ ده. کومو ممالکو چې 12 غنټې فرق دی هلته شپه ده، هلته به هغوی د عرفې روژه څنګه نیسي؟ نو عقلي طور سره به د دې او زمونږ جوړښت نه راځي. زمونږ د رؤیت د سپوږمۍ د لیدلو او د هغوی د رؤیت او د سپوږمۍ د لیدلو بالکل اصول جدا دي. هغه حنابله دي یا شوافع دي یا موالک دي، درې واړه مسلکونه پکې شته. او دلته زمونږ الحمدلله د احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې زمونږ عمل لی. نو د رؤیت په مسله کې چې کم زمونږ اصول لی او د هغوی اصول لی دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو لہذا التجا دا دبی چې ځان به دې مسلو کې په بحث کولو سره ګناهګاروي ما دا ستاسو د فیل مسلې نه دي، دا د علماو کار دی. په خپل علماو باندې اعتماد. مونږ دومره لیونی نه یو چې ستاسو لپاره به مونږ خپل آخرت خوار کو. مونږ درته وایو چې د عرفې ورځ دا نه ده او تاله د عرفې روژه خرابه کو. یاره ته وایې چې دا د رمضان روژه نه ده، تاله د رمضان روژه خرابه کو. مونږ ستا په وجه ځان له آخرت نشو خورولی. خاکو ته بیا هم ډېر ځان ته پښتون وی چې نه زه په دې علماو باندې قاسم علي خان والو باندې زما اعتماد نشته، نو بیا ته نرشه او روزه یو کمیټي جوړه کا او د رؤیت دا مسله په خپل ذمه واخله. ته سپوږمۍ ګوره، بیا قوم ته د شریعت په رڼا کې د سپوږمۍ د لیدلو او د نه لیدو واقعیت ته پیش کا. که تا د هغوی نه ښه طریقې سره پیش کا، مونږ هغوی پرېږدو، په تا پسې اقتدا کو. نو خپل هم خو نه یې په دې میدان کې نه سمج لرئ نه فهم لرئ نه د علم یو مسله زده ده او په علماو باندې اعتراض کوي. د قاسم علي خان چې کم د رؤیت کمیټي ده او کم انتظامات دي، الحمدلله د دارالعلوم حقانی دیوبند ثانی اکوړه خټک چې کومه مدرسه ده د هغې نه فتوا شایع شوې ده چې بهی د قاسم علي خان نه د رؤیت په باب کې چې کومه فیصله هم صادره شي هغې سره بالکل مونږ متفق یو، زمونږ په اعتماد دی. چې دومره لوی لوی اکابر په اعتماد کوي نو ستا اعتماد ته سره ضرورت شته نه.